السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. امید دی د رب نه ټول ملګري به روغ جوړ ټیک ټاک پي او د صحت په جامه کې به او مسافرو دپاره مې یو ډېر ښه خبر راوړی دی او یو خوشخبري ده. یقینا چې د ټولو مسافرو کوم چې پاکستان کې دي کوم چې انډیا کې دي دې ته انتظار و دې خبر ته. نو نن تاسو ته خبر اورم. اخبار السعودیه یو ټویټ کړی دی چې هغه مسافر کوم چې په سعودي عرب کې دننه د ویکسینو دواړه ډوزه لګولي وي هغوی په پاکستان ته تلیم شي او واپس هم راتلی شي، انډیا ته تلیم شي واپس هم راتلی شي. یعنی کوم ملګرو چې په سعودي عرب کې دننه دواړه ډوزه لګولي وي نو هغوی هم تلی شو هم راتلی شي، د هغوی دپاره فلایټونه کولو شو. دغه ټویټ راغلی دی نن او دا نوی اپډیټ نه مسافرو دپاره. نو کوم مسافر چې په پاکستان کې دي او هغوی په سعودي عرب کې دواړه ډوزه لګولي په چوټۍ تللي دي او اوس په سعودي نو بالکل هغوی دپاره دا خوشخبري ده چې فلایټونه کولو دي، تاسو بالکل راتلی شئ، تاسو ته هرکلی دی په سعودي عرب کې. او دک اپډیټ و نن پورې دا نن راغلی دا ټویټ د ټول نه لومبې سعودي اخبار السعودیه ټویټ کړی دی او انشاءالله نوی اپډیټ څنګه راشي چې دې کې څونه اضافه کوي، نور کم کسان راتلی شي، کم مسافر راتلی شي او بیا تاسو سره را روانه ویډیو کې شریک کوو. نو فلحال لپاره دغه اپډیټ ستاسو لپاره خوشخبري وه چې کومو ملګرو په سعودي عرب کې د ویکسین دواړه ډوزه لګولي وي نو هغوی دپاره هرکلی دی، هغوی بالکل راتلی شي سعودي عرب ته او د هغوی دپاره پابندي ختمه شوه. ډېره مننه، جزاک الله خیر. د ځان خیال ساتئ، الله مو حفاظت وکړه. السلام علیکم ورحمت الله.